بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. معلومه ده بی نن جرمن حکومت جرمنی نه المان نه تقریبا هېواد یا افغان مهاجرین ډیپورټ کړلو. د هغه کسانو میټې تر مخه څه دي کې چې اسایلم کړو، هغه اسایلم پیل شوی وي، کیسې پوس نیو شوه او دغه هغه کسانو هم وو چې کوم خلکو کرایم یعنی جرم کړی ده، هغه کسانو هم وو. ورځې نه بلې ته اسایلم سیکر سره چې کوم مهاجرین دي هغه د هر ملک ولوي هغو سره سختۍ ورځې نه بلې ته زیاتیږي. نوی حکومت خپل عوام سره الیکشن کې کومې وعدې کړې وي هغه وعدې تقریبا رښتیا کیږي چې موږ به چې کوم مهاجرین دي هغوی دپاره موږ قانون ورځې نه بلې ته سختوو. میډیا تر مخه څه نن په قطر ایرویز کې د قطر په مرستې سره هېواد یا افغانیان بې دخل کړلو، ډیپورټ کړلو. دې کې هغه کسانو هم وو چې هغو اسایلم کیس نه و پوه شوه یا چې جرم کړی وي، کرایم یې کړی وي، هغه کسانو هم وو. دا دویم ډیپورټیشن ده افغانستان ته. کله نه افغانستان کې طالبان راغلي دي، طالبانو حکومت ته، هغه نه پاس دا دویم ډیپورټیشن ده. تیر کال هم ډیپورټیشن شوی و د افغان مهاجرینو او نن هم وشولو چې کوم کې هېواد یا افغانان مهاجرین بې دخل کړلی شولو، ډیپورټ کړلی شولو. بل طرف ته چې کوم انساني حقوق تنظیمونه دي، اقوام متحده هو غږ کړی ده چې دغه ښه کار نه ده. ویلې چې یوه طرف ته په افغانستان کې مکمل په توګه باندې امن نه ده راغلی او بل طرف ته ډیپورټیشن کیږي د ښه عمل نه ده. خو چونکې په جرمن کې ورځې نه بلې ته سختیانې سختیږي، قانونونه سختیږي، هغه په وجه باندې ډیپورټیشن هم کیږي. نورو ملکونو ته تقریبا کیږي، مطلب څومره هم مهاجرین دي چې هغو کیسونه پوس نشي یا ټایم یې ډېر شوی وي، کیس یې پوس نه وي شوی یا چې کرایم کړی وي هغو دپاره خو قانونونه بیا ډېر سخت دي. خو چونکې د کوم افغان مهاجرین دي هغو دپاره قانون ډېر ښه و، ډېر نرم و، ډېرې په اسانتیا سره به هغو ته ډاکومنټس یا قبولیانې ورکولی، کیس پې پسېدلو. خو چونکې اوس سختیانې شروع شوي دي هغو باندې هم ویلې څه موده مخکې هم څه داسې کیسونه شوي وو چې هغه کې یو پولیس والا مړ شو، داسې دوه ماشومان نور ورکې مړه شوي وو. هغه په وجه باندې اوس چې کوم افغان مهاجرین دي هغو دپاره هم قانون سخته، سختیانې ورځې نه بلې ته نورې هم راځي. میډیا تر مخه څه نن زکسن صوبې لایپزیګ نه د قطر ایرویز کې د قطر په مرستې سره هېواد یا کسان ډیپورټ شولو. چونکې افغان طالبان او د جرمن حکومت رسمي څه تعلقات خپل منځ کې نشته، ویلې جرمن حکومت یا افغان حکومت تسلیم نه ده کړه، خو د قطر په مرستې سره اړیکې شته دي خپل منځ کې، غواړي چې اړیکې سره نیسي. خو څنګه یو ډیپورټیشن نن وشولو، داسې یو تیر کال هم شوی و، نو داسې معلومیږي چې نورې هم سختیانې راځي.